قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك او كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې قسم خوړل په غیر الله باندې فقد اشرک د شرک وکړو. واحد د الله جل جلاله ذات د عظمت د کبریای او د جلال ذات دی چې د الله جل جلاله په ذات باندې قسم خوړل کیږي. که یو انسان د الله جل جلاله د ذات نه ما سوا باندې قسم خوړلو د شرک وکړو. لکه مثال کے طور پر د مو عرف کې دا ویل کیږي چې ته قسم خوره د ما په سر باندې، یا زه قسم خورم د ستا د پلار په سر باندې، یا زما قسم وي د ستا د اولاد په سر باندې. نو اصل کې دلته تشبیه ورکول کیږي د انسان د الله جل جلاله د ذات سره. نو که مثال کے طور پر دلته کې اعتقاد د عظمت وي نو بیا خدا شرک دی. که اعتقاد د عظمت نه وي نو بیا دا عظیم او لوی ګناه ده. لکه قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه دی. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای که زه د الله جل جلاله په ذات باندې سل ځله قسم خورم او بیا دغه سل ځله مات کړم نو دا مله زیات خوښ دی د هغې نه چې زه د الله جل جلاله نه ما سوا یعنې په غیر الله باندې قسم وخورم.